ان الله يحب المقسطين. الله تبارک وتعالى محبت کوي د انصاف کوونکو خلکو سره. نو دلته هم رب العالمین د محبت اعلان کړی دی هغه خلکو سره چې کم خلک انصاف کوي. او انصاف ویل کېږي په معاملاتو کې، لین دین کې، په خبرو اترو کې ستا انصاف عدل وي، برابر وي، دغه ته ویل کېږي. او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د الله د رسول په وینا باندې او په حدیث باندې په خبره باندې بعینه من وعن هغه شانتي عمل کو څنګه چې د الله رسول فرمایلی. ابو ذر غفار رضی الله تعالی عنه یا دغه شانتي بل صحابیو دا غوی په بدن باندې به کومه قیمتي کفړه وه هغه به د هغوی په غلامانو باندې هم وه. نو چاته وجه تپوس وکړي چې دا څه وجه ده؟ قیمتي کفړې، لباس، څادر تاسو هم استعمالوئ او ستاسو د غلام هم. هغوی ورته وفرمیل چې موږ د الله د رسول نه اورېدلی دي، د الله رسول موږ ته فرمایلی دي چې تاسو چې څه خورئ هغه په دې غلامانو باندې هم خوروئ، او چې څه تاسو په خپل استعمالوئ، لباس اچوئ کم قیمتي هغه په دې غلامانو له هم اخلئ، ځکه دا ستاسو وروڼه دي او الله تبارک وتعالی ستاسو ماتح لاندې ګرځولی دي. نو دغه خلک هم الله تبارک وتعالی ورسره محبت کوي چې کم عدل و انصاف والي دي. او د الله رسول هم فرمای صحیح مسلم کې حدیث دی، د الله رسول فرمای د قیامت په ورځ باندې به د رب العالمین د عرش نه علاوه بل هیڅ یو ځکه سورې نه وي، او په دې کې به اوه قسمه خلک داسې وي چې هغه به د رب العالمین د عرش د سورې لاندې وي. یو په هغې کې د الله رسول فرمای امام عادل، هغه امام چې عادل وي، عدل کوونکی وي، انصاف کوونکی وي، دا به هم د الله تبارک وتعالی د دې عرش د سورې لاندې وي. او یو هغه سړی یادوي چې د هغه زړه د جومات سره زوړند کړی شوی، معلق کړی شوی، تړلی شوی دی، او د الله تبارک وتعالی کور ته ځي او راځي د الله د رضا دپاره. او هغه سړی چې هغه په تنهایۍ کې د الله ذکر کوي ففاضت عیناه، او د سترګو نه اوښکې روانې شي د الله د یرې نه، دا هم ذکر کړی دی. او دا هم د الله رسول فرمای په دې اوو کسانو کې هغه سړی دوه کسان ورجلان تحابا فی الله، د الله د رضا دپاره یو بل سره محبت کوي، دا خلک به هم د عرش د سورې لاندې وي. او هغه سړی هم یادوي چې دعته امرأة، چې یو زنانه یې راوبلي چې هغه د ذات والا هم وي، منصب والا وي، حسن والا وي، او دی ورته ووایي فإني أخاف الله، دی ورته وایي زه د الله نه یریږم، ګناه پرېږدي، صبر وکړي د الله د یرې نه. او بل هغه سړی رجل تصدق، هغه سړی چې صدقه وکړي، داسې صدقه وکړي چې په ښی لاس باندې صدقه وکړي چې ګس لاس هم د هغه نه خبر نشي. د الله رسول فرمایل چې دا اوه قسمه خلک چې په دې صفاتو باندې موصوف وي او دا صفات په هغو کې موجود وي، دا خلک به د قیامت په ورځ باندې د رب العالمین د عرش د سوري لاندې وي، چې په هغه ورځ باندې به د عرش د سوري نه علاوه بل هیڅ یو سوري نه وي. دا شپږ صفات شو د الله تبارک وتعالی محبوب خلق. او هم صفت رب العالمین فرمای متوکلین، والله يحب المتوکلین، دا هم څلورمه سپاره کې رب العالمین آیات ذکر کړي چې الله محبت کوي دا توکل خلقو سره. توکل اعتماد ویلې کېږي په یو معامله کې په یو ذات باندې باور کول، خپل عاجزي او خپل انکساری ښکاره کول، او په بل چا باندې هغه باور اعتماد کول. او زموږ د ټولو مسلمانانو دا عقیده ده، توکل، اعتماد، باور دا موږ په رب العالمین باندې، او د دنیاوي کم اسباب دي دا اختیارول بغیر د اسبابو نه په رب العالمین باندې توکل کول دې ته قمقلتوب، تعطل، چوټي ویلې کېږي، بلکې اسباب د دنیا هغه به اختیاروي او هغه اعتماد او باور دا به رب العالمین باندې کې. او دا بس تاسو چې لکه یو صحابي رالی د الله رسول الله او نبی علیه الصلاة والسلام ته تفوس کې اوخ دي سو، او تو فرمایي د الله رسول پلان کې ځکه مې پرېښودو، وایي ودې تړو، وایي نه، وایي په الله مې یقین دی. الله رسول ته وفرمیل دې ته تعطل ویلې کېږي، لاړ شه دا اوخ هغه پړی راواخله، په هغه موږی یا چې کوم یو څیز دی یا الله ونه د څه دی په هغې پسې وتړه، او بیا اعتماد او اسباب اختیار کو، دا غې نه پس پر رب العالمین باندې توکل او اعتماد او باور کوه، دغه ته ویل کېږي. نو رب العالمین دا نیکانو خلقو د محبینو خلقو صفات قرآن مجید کې ذکر کړي دي چې دا هغه خلق دي چې رب العالمین وسره محبت کوي. او مونږ یو متقی خلق دي، تقوادار خلق دي، سره الله محبت کوي، صبر کوونکو سره خلقو سره رب العالمین هغه محبت کوي.